السلام علیکم ملګرو، زه ستاسو کوربه عمران رشید خان یم او تاسو د ار نیوز پودکاسټ اورئ. د پاکستان ځانګړی خبر دا دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یوه ډله له پولیسو سره یو ځای د ظاهور الله په سړک کې د هغه استوګنځي ته ورسېده چې پرویز الهی په 2-3 نیټه په ګوجرانواله کې ثبت شوې قضیې کې ونیسي. کله چې د اداري فساد ضد ټیم سره مل ټیم د نیولو لپاره عملیات پیل کړل، پولیسو د پیښې کارمندانو هرې ناوړه پیښې او احتمالي پرمختګ مخنیوي لپاره پوسټونه واخیستل. پولیس چې د اداري فساد ضد ډلې سره ملګري وو، د پاکستان د پنجاب ولایت په ګوجرانواله ولسوالۍ کې په یوه قضیه کې د پرویز الهی کور ته ننوتل. په دې وخت کې د کور دننه د پټای کارمندانو لخوا دروند ډبرې پوټې ترسره کیږي. پولیسو د زغروال موټر سره د پرویز الهی د استوګنې دروازه خلاصه کړه، وروسته له هغه چې د پولیسو یوه درنډه کور ته ننوتله. مخکې ځینې پولیس د دیوالونو په وهلو سره د پخواني مشر وزیر کور ته ننوتل. پولیس د پټای کارمندانو له مقاومت سره مخ دی. د پاکستان د تحریک انصاف پټې مشر پرویز الهی او زوی مونیس الهی ویل حکومت د قانوني پای ته رسولې او په یوه قضیه کې زما د پلار د نیولو هڅې روانې دي. موږ ته د مخه د محکمې لخوا ضمانت ورکړل شوی و. لیدونکي د نورو خبرونو لپاره له موږ سره وصل پاتې کیږي. بیا به موږ په راتلونکي پودکاسټ کې د نوي خبرونو سره وګورو. د خدای په امان. السلام علیکم ملګرو، زه ستاسو کوربه عمران رشید خان یم او تاسو د ار نیوز پودکاسټ اورئ. د پاکستان ځانګړی خبر دا دی چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې یوه ډله له پولیسو سره یو ځای د ظاهور الله په سړک کې د هغه استوګنځي ته ورسېده چې پرویز الهی په 2-3 نیټه په ګوجرانواله کې ثبت شوې قضیې کې ونیسي. کله چې د اداري فساد ضد ټیم سره مل ټیم د نیولو لپاره عملیات پیل کړل، پولیسو د پیښې کارمندانو هرې ناوړه پیښې او احتمالي پرمختګ مخنیوي لپاره پوسټونه واخیستل. پولیس چې د اداري فساد ضد ډلې سره ملګري وو، د پاکستان د پنجاب ولایت په ګوجرانواله ولسوالۍ کې په یوه قضیه کې د پرویز الهی کور ته ننوتل. په دې وخت کې د کور دننه د پټای کارمندانو لخوا دروند ډبرې پوټې ترسره کیږي. پولیسو د زغروال موټر سره د پرویز الهی د استوګنې دروازه خلاصه کړه، وروسته له هغه چې د پولیسو یوه درنډه کور ته ننوتله. مخکې ځینې پولیس د دیوالونو په وهلو سره د پخواني مشر وزیر کور ته ننوتل.